السلام علیکم تاسو نه بټنه یم ملګرو د سخت ګرمۍ د مخنیوي لپاره به څه باید وکړو یعنی ګرمي زیاته ده موږ څه وکړو چې زموږ بدن یخي زموږ هومن باډي چې کومه ده هغه یخي هغې به د حرارت چې کوم دی هغه برقرار وي متوازن وي یو شانتي وي چې زموږ ګرمي نه کېږي یعنی موږ ناجوړه کېږو نه نو آیا تاسې هغه 15 شیان استعمال کړي دي چې کومه سره د بدن د هیومن باډي چې کوم درجه حرارت دی هغه متوازن یعنی برقرار وي ملګرو تاسې که سوچ کړی وي یو خوا موږ کومه شکایت کوو د ګرمي نه چې ګرمي ده او بل خوا موږ داسې خوراکونه خورو داسې میوې داسې شیان استعمالوو چې هغه زموږ چې کومه باډي ده زموږ د کوم جسم درجه حرارت دی هغه هم نور هم زیاتوي چې کوم زموږ جسم د هغه نور هم ګرموي نو کوم شیان دي لکه څرنګه چې موږ چکن دا هوټل کې دا یا باره موږ صحبت مو وکړلی یا چرګان موږ وخوړل چرګ څومره ګرم دی او ته په ګرمي کې په دغه هوټلونو کې ته دا چرګان او یو شی بل شی خورې نو ماهرین چې کوم دی هغه موږ ته دا هغه راکوي ریسپیکټ راکوي چې تاسې په ګرمي شي دا ګرم شیان مه خورو او چې کوم شیان دي هغه ماهرینو موږ ته ښوولي دي چې دا په ګرمي شي دا 15 شیان ډېر استعمالوو نو هغه 15 شیان کوم دي زه به ملګرو نن تاسو ته په دغه ویډیو کې درښوم چې 15 شیان کوم دي چې په ګرمي شي زموږ جسم چې کوم درجه حرارت دی کوم هیومن باډي چې کوم درجه حرارت دی ټمپریچر دی هغه یې موږ برقرار ساتي نمبر 1 چې کوم دی هغه کیری دی یعنی کدو قدرتي طور باندې هایډریټي او دا چې کوم هیومن باډي دا دغه سړول لپاره دا انتهایی ضروري ده په کدو شي کاربوهایډریټ نمک یعنی مالګه کولیسټرول غوړي چې کوم دی یعنی غوړ چې کوم دی هغه قدرتي طور باندې کمی ولې په 95% اوبه دي او تاسې بله هم دا خبر واورئ چې کدو تاسې خالص په چکن شي نشي استعمالولی یعنې سلاتو سره تاسې نشي استعمالولی دا تاسې دغسې مه خوړلی شئ هېڅ نقصان یې نشته کدو تاسې دغسې خوړلی شئ لکه تاسې سره د چکن څه بندوبست نشته تاسې سره د سلاتو څه بندوبست نشته چې تاسې ترکاري برابره کړو تاسې چکن برابر کړو او هغه تاسې په چکن شی وخورو هېڅ مشکله خبر نه ده تاسې دغسې مو دا خوړلی شئ نمبر 2 تربوز یعنی هندوانه د ګرمۍ لپاره تر ټولو نه زیاته هایډریټینګ میوه ده هندوانه غذایت سره تاسو بدن ګرمي چې کوم ده تاسې بدن درجه حرارت چې کوم دی هغه برقرار ساتي تاسې بدن چې کوم ګرموالی ده هغه ختموي مړوي هغه تاسې هندوانه په دغسې خوړلی شو یعنې ماته کو تاسې خوړلی شو یا تاسې دې جوس جوړ کو تاسې هغه جوس وڅښلی شو مګر تاسې تازه او داسې طریقه درښوم تاسې هندوانه چوکور ماته کو او هغې باندې تاسې زیتون تیل واچو او تاسې هغه نه بعد بیا په سلادو شی واچو نو سلادو سره تاسې دا هندوانه هم خوړلی شئ یعنې تاسې درته پخولی هم شي نمبر 3 چې کومه ده هغه خربوزه ده خربوزه په سختې ګرمۍ شي خوړلو والا میوه ده خربوزه په بدن شي چې کومه د اوبو کمی وي هغه دا پوره کوي یعنې که چې چېرته هم دی ستا په بدن شي اوبو کمی شوله او ته خربوزه وخورې نو دا ناممکنه خبره ده چې دا خربوزه به بل ته لاړه شي چې چېرته تا په بدن شي د اوبو والا کمی ده هغې ته دا ځان رسوي او ستا په بدن شي چې کومه کمی وي د اوبو والا هغه دا خربوزه پوره کوي نو دې سره نه ستا بدن چې کوم درجه حرارت دی هغه متوازن وي برقرار وي نمبر 4 مکۍ یعنې جوار ملګرو یو لوړ کاربوهایډریټ خواړه دي چې په دې کې د ویټامینو او معدنیات ډېر زیات وي دا له ویټامین او معدنیاتو نه مالامال وي بله خبر دا ده چې په دې کې غوړ او پروټین ډېر کم وي ډېر کم مقدار سره په دې شي پروټین او غوړ وي نو دغه چې کوم دی ستا بدن درجه حرارت چې کوم دی هغه په یو رفتار سره ساتي په یو مقدار سره د ستا بدن د کوم درجه حرارت چې کوم دی هغه برابر ساتي او ستا بدن کې سړواله پیدا کوي او ګرمښت کوم دی یا ګرمواله چې کوم دی هغه ختموي ډوډۍ د دې خوراک کې چې کوم دا یخ خو ستا بدن شي ګرمواله ختم کوي او بل د ستا ذمه چې کومه دی هغه زر نه زر ټیکوي نمبر 5 چیري ملګرو په ګرمیو شي تر ټولو نه خوندورو میوو شي دی په اول نمبر درومې دې شمار په اول نمبر باندې دی دا خو په لیدلو سره خو دا ډېره وړلې ده سي خو دې په خپل بدن شي نه ډېرې فایدې او ډېره ذایقه
پټه کړې ده. ملګرو چیرې چې کومه دا بدن شي چې کوم شي کمی وي تا په بدن شي د ګرمۍ نه هغه دا پوره کوي او هغه چې دا ځان رسوي او هغه چې کومه کمی ده دا پوره کوي. سره سره دا ستا په بدن شي د صحت چې کوم ناروغي وي یعنی صحتي ناروغي وي هغه دا پوره کوي. که تاسو ته ما باندې بیان کړل نو کړه یو ویډیو په دې باندې را درومي